اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تانا سٹی چارسدہ کے حدود میں پچھلے مہینے 2 مختلف واقعات رونما ہوئے تھے، جن میں ضلع دیر سے تعلق رکھنے والے 2 ٹیکسی ڈرائیوروں کو ہیومن شیلڈ کے ذریعے بک کر کے چارسدہ لایا جاتا اور ملزمان کو ڈرائیوروں کو قتل کر کے ملزمان ان سے گاڑیاں چھین کر لے جاتے۔ ان واقعات کا جناب IGP صاحب نے سختی سے نوٹس لیا اور جناب RPO صاحب مردان کو ملزمان تک رسائی حاصل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ جناب RPO صاحب کے احکامات پر DPO صاحب نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی، جن کے تحت ٹیموں نے سائنسی خطوط پر ملزمان تک رسائی حاصل کی اور ان میں سے 8 ملزمان پہلے گرفتار ہو چکے ہیں، جن میں 4 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں، جن کی نشاندہی پر مرکزی ملزم عمر فاروق ولد سمیع اللہ عرف انورے سکنہ ترناب حال راولپنڈی، جو کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو ہیومن شیلڈ یعنی عورتوں کے ذریعے راولپنڈی سے بک کر کے ادھر لاتا اور ان کو قتل کر کے ان سے گاڑیاں چھین لیتا۔ ملزم کو کل GTS اڈا چارسدہ سے گرفتار کیا گیا ہے، جن سے آلہ قتل اور گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں مال مسروقہ۔ یہ ملزم کو کل ہم نے GTS اڈا چارسدہ سے گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ ان سے مزید انکشافات ہوں گی۔ ان سے آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے اور گاڑی بھی برآمد ہو چکی ہے جو مال مسروقہ گاڑی ہے۔ جی ان کے ساتھ جو ملزمان ہیں ان میں سے 8 گرفتار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ان کی نشاندہی پر جو ان کے ساتھ مزید ساتھی ہیں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا نام جو ہے وہ عمر فاروق ولد سمیع اللہ عرف انورے، یہ ترناب کا رہائشی ہے اور یہ حال میں راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا۔ جی یہ دونوں کیسوں کا اہم مرکزی ملزم ہے، کیونکہ گاڑی یہ ادھر راولپنڈی سے بک کرتا تھا اور ادھر ملزم جو ٹیکسی ڈرائیور تھا ان کو قتل کر کے گاڑی یہ چھین لیتا تھا۔ ان کی ہم نے انشاءاللہ کسٹڈی لی ہے اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ فی الحال اس نے اس 2 کیسوں کو جو ہے نا وہ مان لیا ہے اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اصل میں چارسدہ جو ہے نا جو ہمارے DPO صاحب جب سے بھی آئے ہیں الحمدللہ چارسدہ میں جرائم کی شرح میں جو ہے نا خاطر خواہ کمی آئی ہے اور ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جو کہ ابھی تک انٹریس رہا ہو۔ تمام ملزمان کو ہم نے الحمدللہ گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم اس کا روک تھام کر سکیں۔ جی انہوں نے اپنے تمام جو ان کے ساتھی ہیں ان کی تصدیق انہوں نے بھی کی ہے اور ان ملزمان کی نشاندہی پر ہم اس سرغنہ ملزم عمر فاروق تک پہنچے ہیں۔ ہر ایک ملزم جو وقوع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پولیس سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اپنے آپ کو پولیس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیموں کی انتھک محنت کی وجہ سے اس کو بہت جلد ہم نے گرفتار کر لیا۔ انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان سے ہم مزید جو ان کے جس جرم میں یہ شامل رہا اس کی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کی انکشافات ضرور کرے گا۔ دا پولیس د DPO سے وہ د DSP سے وہ د SHO سے وہ د انویسټیګیشن څومره ټیم دا کو شکریا ده کوم او موږ د ټول KPK پولیس ته ډېر درون نظر باندې ګورو، زموږ چې کوم توقعات زموږ صوبایي حکومت چې د KPK پولیس دا یو مثالي پولیس دي او هغه څنګه الحمدلله زموږ د چارسدې پولیس ثابت کړه چې یو مشکل کیس و چې دا په یو میاشت کې دنه زموږ د لور دیر 2 یو غریب خاندان سره تعلق لرونکي مزدوران چې هغوی په سعودي عرب کې هلته ځان له مزدوري کول او سعودي عرب نه پاکستان ته راغلو، دلته ځان له ټکسي واخیستلو، په هغه ټکسي باندې دلته ځان له معمولي غوندې رزق ګټلو، په هغه سلسله کې دې عمر فاروق او د خاندان نه اوس هغه دلته شهیدان شو۔ زه د چارسدې پولیس هم شکریه ادا کوم، د DPO سره هم شکریه ادا کوم او الحمدلله زه د خپل طرف نه یوازې نه د پوره دیر د قوم د طرف نه زه دوی شکریه ادا کوم او دوی ته خیر تحسین پیش کوم، یقینا چې ډېر مشکل کیس و، ډېر ګران کیس و، په ډېر لږ وخت کې دوی هغه ټریس کو، نو زه د خپل طرف نه د قوم د طرف نه دوی شکریه ادا کوم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ زه چارسدې اوسیدونکی یم، پړانګو کوټ ترناب کې اوسېږو جي او موږ داسې چلو کو 26 نمبر نه موږ دا گاډی راوستو چې 26 نمبر نه موږ دا گاډی راوستو دا مرا سپیشل کو جي په هغې کې موږ دلته کې مې راوستو چارسدې ته په 3800 روپیا مې ورسره خبره کړې وه جي چې موږ دلته کې رورسو، دلته کې ما سره نور انډیوالان هم او دلته کې یو بل ملګری و هغه پسې ما ترور زوی ورولېږم، ما ورته ورشه تماچه ترې نه راوالې، بس تماچه ترې نه راواغېسته، بیا م روټۍ موټۍ راواغېستله، مونږ د
کار وکړو جی دا روټۍ مه خوړه چې روټۍ مه خوړې جی بس بیا د اورېبو دسماتي ته کېناستو بس بیا پې ما او ملګرو ډزې وکړې جی دې مو وویشتو او دغه واقعه و جی بیا هم ترې ګاډی بوتلو ګاډی مې بوتلو جی بس ګاډی ملته کې چترال کورونو کې ودرولو جی بیا چترال کورونو نه ما بل چا ته حواله کړو جی بس هغه بوتلو دا دویمه واقعه موږ هم دقسې کړې وه د 26 نمبر نه م راوستو او موږ را ګاډی را سپیشل کړو دی مو دلته م روټۍ موټۍ وخوړه او بس دقسې چل شوي جی یو ګاډی د کوم ځای نه راوستو دا بل ته جی دواړه مې د 26 نمبر نه راوستو 26 نمبر نه راوستو جی په څه طریقه دې راوستو سر جی را سپیشل کړی مې را سپیشل کړی مې جی نو تماچې د کوم ځای نه سړي دې څنګه وشو سر جی دا تماچې پسې ما دا هلک ورولېږه دلته کامران نومې هلک دی او جی هغه پسې مې ورولېږه تماچه مې ترې راواغېسته جی بس بیا موږ لاړو چې لاړو بس په ګاډي کې مې روټۍ وخوړه چې روټۍ مې وخوړه جی بس دقه دا سړی ما په دوکه په مخه کړو د ترور کور مې دی هلته ځو او بس دقه حادثه وشو جی سر جی زما بس مشران نشته زما تره نشته ماما نشته پلار مې نشته جی مشر ورور مې نشته جی واړه واړه وروڼه خویندې راته پاتې دي تا ته چا ویل چې ته ختم سر جی بس چا هم راته نه ویلې خو بس جی بس څه بس غلطو خلکو راله مشورې داسې راکړي جی او ما ته اوس پته ولګېده چې لکه غلط سړی چې دی جی بس دا د ټولو نه غټ دښمن دی ځکه چې ځای نن دې ځای ته ورسولم جی الله پاک هم تباه کړو جی چې ما 2 شپې داسې جړلې دي داسې لکه ماشومان چې جاړي جی سر جی بس لږ نه ډېر زیات پېښ پیمانې یم جی زه به ټول عمر هم د دې دا بچو به خدمتونه وکړم جی خو دا مشران صرف ما معاف کړي جی پوه شو زه د خپل سرکان نه هم لکه دا معافي غواړم چې بس ډېره غټه غلطي مې کړې ده بس بیا به انشاءالله چې زندگی وي اول نه خو زما جي د منډو ترلو څوک شته نه چې ما برابر کړي ځکه چې د یو سړي تره ني الله پاک یې داسې ذلیله پیدا کړي ماما ني جي مشر ورور ني پلار ني نو هغه به پهله رابار څوک کړي جي نو اول نه خو به مې زندګي هم په دغه جیل کې تېره شي جي او بس بیا هم د دې مشرانو نه زه معافي غواړم کار نه هم دا معافي غواړم جي چې بس غلطي شوې ده جي او ډېره زیاته او سر جي بس په مجبورۍ کې رانه شوې ده جي